علامہ اقبال رحمہ اللہ ته چاوي چې حضرت نن ته بالکل فرشتي په شان ښکاری خپل ښکاری او ته فرمایي چې فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. سورة المائدہ آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. دین مخ کی آیت مبارکہ کی اللہ جل شانہ د طہارت احکام چې هغه د اودس د غسل د تیمم تفصیل سره د هغې ذکر فرمایل او بیا دا هم ارشاد فرمایل چې الله جل شانہ په تاسو باندې ستنگسیا او سختی نه راولي بلکې تاسو ته د طهارت د اودس د غسل د تیمم او د ځان د پاکولو چې کوم حکم ملاویږي نو دا ستاسو د پاره دی ستاسو د فائدې د پاره دی چې تاسو پاک شئ او الله تبارک وتعالى تاسو باندې خپل نعمتونه هغه زیات کی او دې د پاره الله تبارک وتعالى تاسو ته د نعمتونو درکړي چې تاسو داغه د نعمتونو شکر ادا کړئ او د الله تبارک وتعالى هغه نعمتونه کم یو دي څنګه دي چې بنده پاغي باندې د الله شکر ادا کړي نو هغه دا دی چې الله تبارک وتعالى چې دا انسان پیدا کړی دی نو فطرتن په دې انسان کې دنه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت او عقیده توحید او دمرا شعور او عقل او خرد او فهم و دانش په دې انسان کې د په دماغو کې پروت وي کدی لک شانتی هم عدل او انصاف سره سوچ او فکر وکړي نو خپل رب پیژندې شي دی وجنا امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو انسان کو په یو ځنګل کې پیدا شي او په ځنګل کې رالوي شي او په ځنګل کې ولا مرګ راشي هیڅ پیغمبر نبی رسول یو مسلمان هغه ته د ایمان دعوت اون رسي او په ځنګل کې دا ژوند تیر شي او ختم شي نو پاغه باندې هم کم از کم دومره ایمان روړل فرض دی چې هغه په خپل خوا او شا کې او په خپل قرب و جوار کې دا اونې بوټي د اسمان او د ځمکې دا نظام وګوري او د خپل عقل او شعور په بنیاد باندې دا فیصله وکړي چې او د دې څوک پیدا کولو ولا هم شته دا چا پیدا کړی دی هغه ذات به وي کم از کم دومره ایمان په داسې انسان باندې هم فرض دی چې هغه هیڅ یو څیز هیڅ یو کس لیدلی کتلی نه چا نه زده کړی نه نو بیا یو داسې انسان چې هغه د مسلمان په کور کې پیدا شي د مسلمانانو په کور کې رالوي شي د مسلمانانو په معاشره کې ژوند تیر کی او هغه ته د الله او د الله د رسول خبري سحر او بیګا ورته او رولي شي سحر او بیګا ورته او رولي کیږي د الله پیغام ورته رسول کیږي او د الله دین طرف ته هغه را بلل شي مختلفو صورتونو کې د دعوت او تبلیغ په صورت کې د درس او تدریس په صورت کې د مساجد او مکاتب په صورت کې د تصوف او د خانقاګانو په صورت کې مختلفو صورتونو کې چې د الله دین طرف ته دعوت ورته ملاويږي نو هغه سره څه عذر پاتې کیږي چې هغه د الله په دین باندې عمل نه کوي هیڅ عذر مونږ او تاسو سره نه پاتې کیږي ځکه الله رب کائنات مونږ او تاسو د مسلمان په کور کې پیدا کړیو
د بچپن نه د الله جل شانه د وحدانیت تذکری د الله او د الله د رسول خبري حلال او حرام جایز او ناجایز دا مونږ ته خود لیکيږي او بیا کور په کور د الله دین د الله پیغام د الله کتاب دا د مهنت په نتیجه کې د قربانو په نتیجه کې هغه مونږ ته را رسول شوی دي. دینه بعد مونږ سره هیڅ قسمه حجت هغه باقی نه پاتې کیږي چې سړی په دین باندې د عمل نه کولو سره عذر بیان کی. نو الله تبارک وتعالى د دې نعمت یاد دهانی کوي واذکروا یاد کوي نعمت الله نعمت د الله علیکم پتا سو باندې ومیثاقه الذي او پرکه وعده هغه واثقکم به چې په کړی د تاسو سره هغه د الله تبارک وتعالى سره کوم وعده تاسو کړی دا هغه پوره کوي. هغه کوم یو وعده ده اذ قلتم هر کله چې ویل تاسو سمعنا واطعنا واورد لمونږه او تابعداري کړی دا مونږه واتقوا الله او يرګ د الله نه ان الله عليم بيقينا الله جل شانه په دې بذات الصدور په خبرونو چې پسینو کې دي یعنی تاسو په عالم ارواح کې چې کله الله جل شانه د ټول انسانانو ارواح پیدا او فرمایل نو پاغي کې انبیاء کرام او ټول انسانان د حضرت آدم علیه السلام د زندګي زمانه نه تر قیامت پورې راتون کې انسانان د دوی ارواح التا الله تبارک وتعالى جمع فرمایل او بیا اغینا یو لوز او وعده واغشتو الست بربکم ایزستا ربنی نو موږ تاسو او ټول انسانانو آدم علیہ السلام نو واخله تر اخر راتون کې انسان پوری زمون ټول ارواح دا جواب ورکړو چې قالو بلا او بشکا ته زمون ربي قالو بلا وربنا بشکا ته زمون ربي مونږ دې کلمې اقرار کړې دي الله تبارک وتعالى سره مونږه وعده کړې ده. نو لہذا د یو مسلمان شان داوی چې هغه د خپل وعده پاسداریو کې خپل وعده سرته ورسي. نو دیتا عهد الستو وی عهد الستو یعنی هغه وعده چې کوم موږ تاسو په عالم ارواح کې الله رب کائنات سره کړی دا چې قالوا بلا وربنا بشک تزمون ربي د الله تبارک وتعالى د ربوبیت اقرار موږ تاسو کړی دی. نو چې کله یو ځل د الله تبارک وتعالى د ربوبیت اقرار وکي نو بیا الله جل شانو فرمایي چې خپل وعده سرته ورسوي. د مؤمن شان دای چې هغه خپل وعده سرته رسوي او اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا خپل وعده پوره کوي ځکه الله تبارک وتعالى به تاسو نه د عهد او د وعده تپوس بکي. او د دې سورۃ مبارکه ابتدا کې هم دغه حکم شو یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود اے مؤمنانو تاسو خپل وعده سرته رسوي وعده پوره کوي. نو لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافق علامت هم دا ذکر کړی دی چې منافق درې علامات یو چې کله خبره کوي نو دروغ وي او چې کله وعده کوي وعده خلافی کوي او چې کله امانت ور سره کیږي نو په امانت کې خیانت کوي. نو یو نخ د منافق داوی چې هغه د وعده خلاف ورزي کوي د وعده مخالفت کوي. لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله جل شانه پتا سو باندې لوی نعمت د الله جل شانه داد دی انسان لره چې اشرف المخلوقات پیدا کړی دی او بیا لوی نعمت د الله جل شانه داد چې انسان ته سوچ سمجھ عقل او شعور ور کړی دی او دا انسان چې کله خپل انسانیت او پیجنی خپل مرتبه او پیجنی الله جل شانه فرمایي چې اولئک هم خیر البریه بهترین مخلوق دا انسان دی او چې کله خپل مقام او مرتبه او نه پیجنی په ګناهونو کې ککړ شي او دغه سي د معصیت په تیارو کې ژوند تیرې د جهالت په تیارو کې ژوند تیرې د ګناه او د نفس د خواهش مطابق زندگی تیرې نو فرمای اولئک هم شر البریه بدترین مخلوق هم دغه انسان دی بهترین مخلوق دغه انسان دی. رب کائنات چې کله د دې شان بیانینو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين دي سلور قسمون بعد الله جل شانه فرمائے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یقینا ما دا انسان په بهترین ډانچه کې پیدا کړی دی
او بیا الله تبارک وتعالى فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، یقینا ما انسان ته ډېر لوی عزت ورکړی دی، ډېر لوی فضیلت می ورکړی دی. ځکه علامه اقبال رحمه الله ته چاوي چې حضرت نن ته بالکل فرشتي په شان ښکاری، ښکلی ښکاری، او ته فرمایي چې فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. ما ته چې فرشتہ وینو دا زما توهین دی، زه مسجود ملائک فرشتو خو ما ته سجده کړې ده. آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کړې ده، اسجدوا لآدم. آدم علیه السلام ته د تعظیم د پاره الله رب کائنات دا حکم فرمایل چې ټول فرشتو ته او ټول مخلوقاتو ته پته ولګي چې دا حضرت انسان څومره اوچت مقام دی چې کوم ما پیدا کړی دی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یو خصوصي پروتوکول سره، یو خصوصي عزت او تکریم سره الله جل شانه دا انسان پیدا کو، او بیا د فرشتو په ذریعہ باندې د سجده وکړه چې د ټولو مخلوقاتو په وړاندې د انسان مقام ورته پته ولګي. او چې کله دا انسان خپل مقام او مرتبه او پیژني نو دا انسان د فرشتي نه اوچت مقام دی. دغه فرشتي حدیث پاک مختلفو حدیث مبارکو کې راغلي دي. خلاصه دا دی چې د یو انسان د خدمت د پاره، د یو انسان د حفاظت د پاره الله رب کائنات 300 فرشتي مقرر کړي دي. کرامن کاتبین هغه فرشتو نه علاوه 300 فرشتي داسې وي چې هغه د انسان په خدمت کې، د انسان په حفاظت کې هغه لګیاوي. نو الله رب کائنات دا ټول مخلوقات د انسان د خدمت د پاره پیدا کړي دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دا انس او جن د خپل عبادت د پاره پیدا کړي دي. د ټول کائنات نظام د انسان د خدمت د پاره دی، انسان د خپل رب د عبادت د پاره پیدا کړی شوی دی. نو چې کله انسان خپل مقام اون پیژني، د نفس اتباع شروع کی، د نفس خواهشاتو مطابق ژوند تیری، او د دې انسان قتل حرام شي، اوریدل حرام شي، وینا حرام شي، سوچ او فکر باطل شي، او د نفس پرستی او خواهش پرستی شروع کی، بیا الله جل شانه فرمای اولئک کالانعام، دغه انسانان دي. خو چې کله د نفس اتباع شروع کی، نفس پرستی او خواهش پرستی شروع کی، د الله د رسول لار پریدي، نو فرمایي چې اولئک کالانعام بل هم اضل، دا د دې مثال د زناورو دی، بلکې بل هم اضل، د زناورو نه هم بدتر دی. بیا دغه انسان دی اشرف المخلوقات دی، د خنزیر نه، د خچر نه، د خر نه، د سپو نه، د دې هر څه قسم زناورو نه د دې مرتبه ښکته وغورځي. او چې کله خپل ځان وپېژني به زه کوم مقصد دپاره الله رب العزت پیدا کړی، د مال حال جمع کولو دپاره نه دی، د بینک بیلنس جوړولو دپاره نه دی، یو عظیم مقصد دپاره رب کائنات زه پیدا کړی. هغه مقصد څه دی؟ د الله په ځمکه کې د الله جل شانه، د الله په ځمکه باندې د الله جل شانه د عبادت دپاره، د الله تبارک وتعالی د وحدانیت د پرچار دپاره، د الله د دین سربلندۍ دپاره زما ژوند هغه ولګي. نو چې کله انسان خپل ژوند دی مقصد دپاره استعمال کړي، نو بیا هغه مرتبه ته رسي چې الله رب العالمین فرمای اولئک هم خیر البریه، بهترین مخلوق بیا دغه انسان وګرځي. او کني بیا چې کله د نفس خواهشاتو تابعداري شروع کړي، اولئک هم شر البریه، بدترین مخلوق چې دغه وګرځي. لہذا 24 غنټې دا انسان ټول عمر دا په ازمایش کې دی، دا په امتحان کې دی چې کم رب کائنات صلاحیتونه او نعمتونه دته ورکړي دي، دا نعمتونه په صحیح ځای باندې استعمالول او با مقصد طریقې سره ژوندۍ تیرول، خپل د ژوندۍ لیل او نهار شپه ورځې دا نه ضایع کول، په قیمتي کارونو باندې دا صرف کول چې پاغي کې د آخرت ګټه وي، دایمي ګټه وي، د الله او د الله د نافرمانی نه، د معصیت نه، د ګناه نه ځان ساتل، دغه د الله جل شانه د نعمتونو قدردانی ده. فرمایي وذکروا او یاد کړئ نعمت الله، نعمت د الله علیکم چې په تاسو باندې دی، ومیثاقه الذي او پوره کوي هغه وعده، واثقکم به چې پخه کړي دا هغه تاسو سره، اذ قلتم هر کله چې ویل تاسو سمعنا واوردل مونږه، واطعنا او تابعداري کړي دا مونږه، واتقوا الله او یریږي د الله نه، ان الله علیم، بشک الله جل شانه په دې بذات الصدور، په خبرو چې پسینو کې دي. صدق الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.